مور او پلار عمومي طور سره د هر چا خبره نه کومه، دا دې سترګو لیدلي دي، دې غوږونو اورېدلي دي، په دې لږ شانتې عمر کې د مرګ په دورشل باندې مشران ولاړ وي او دا دعوه کوي چې دا کور زما دی، زما د هیڅ چا پکې حق نشته، او ډس یو هفته پس مړ شي. دا څوک چې دعوې کوي د ټایم پوره شي لاړ شي، او بیا هم د دا بچي په یو بل منځ کې اختلاف پیدا شي، د دغه کور د حصول لپاره د یو بل وینې توی کړي دي، د یو بل ګریوانونو ته لاس اچولی دی، یو وایي چې دې کور کې ما دومره مال ورکړی دی، بل وایي ما ورکړی دی. نو خبره دومره اختلاف ته وځي چې به اشاره ختم شي، د رونو په مابین کې چې کم هغه رشته داري ده ختم شي، دشمنۍ ته خبره وړي. او بیا زمونږ پښتانه چې بیا تقسیمۍ هم نو خپل مابین کې رونه تقسیم کې او خویندې د میز نه وباسي، او څوک وایي چې د خویندو پکې لا کم ځای نه حق راغلی دی. نو دا خو د قرآن کریم د آیاتونو نه بیا انکار راځي، دا خبره ډېره لرې ځي. څوک یې مني خو ورکوي نه، او څوک د سره انکار کوي چې نه د خویندو حق پکې چا راوستی دی، دا غټ حرام خور دی چې دا خبرې کوي، غټ ظالم دی د الله په کتاب کې چې دا خبرې کوي. په خدای قسم کو به دغې منځونو خلاص شي چې د خویندو حصه دې نه ورکړی، به دې ذکر او عبادتونو باندې په خدای قسم کو خلاص شي چې 15 غزه تسبیح د لاس کې نیولي او د خویندو حق ته والی، د بنده حق د سره نه معاف کېږي. دا وره د حقوق العباد نه پس ستا کم عبادات تی عند الله مقبول لی، ورنه راګیرې پکې په کم سوجونو کې ډوب پراته یو. حدیث مبارک کې راځي من قطع میراث وارثه، چا چې د یو میراث د وارث میراث ووهلو، هړه پې کو، غصب یې کړو، ور یې نه کړو حقدار ته، قطع الله میراثه من الجنة یوم القیامه، الله رب العزت په دغه ظلم په بدله کې دا د جنت د میراث نه محرومه کی. اوس ته خوښه خپله ده، ځان ته دا حدیث مخې ته کېده، او ګوره کو د خویندو حق در باندې پاتې، د بنده حق در باندې پاتې، ادا کا، ورنه د جنت نه لاس بیا ووینځه در څو پورې چې د نه په آخرت کې اصولیابي نه شوې. نو د خویندو حق پښتانه نه ورکوي او ډېر یې پکې منیم نه، چې دا څوک یې نه مني او نه ورکوي، دا په مقدس مکه غټ حرام خور دی. مونږ هغه سړي ته حرام خور وایو چې سود کوي، یو دام غټ حرام خور دی چې د خویندو حق نه ورکوي.